وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ویلی دی وبما انفقوا علیہن، سړو ته چې الله مقام او حیثیت او مرتبه ورکړې ده دا یې په دې وجه باندې ورکړې ده چې دا سړي به خرچه کوي په دې ښځو باندې، دا نه چې ښځې به خرچه کوي په سړو، په ښځو مزدورۍ کول، په ښځو باندې نوکرۍ کول، ښځې نرسریانې جوړول، ښځې کالجونو ته لیږل، ښځو باندې غنم ریبل، جوار ریبل، دا ټول ناروا او غلطې طریقې دي او دا د اسلام بالکل خلاف دي۔ ښځه به پیسې نه ګټي، ها کو کور کې ګټي، ځان له ټیلري کوي، ځان له کور کې دوکان او صرف زنانه وله راځي، نو د ضرورت په وجه حالت اضطراري او مجبوري دا کیدی شي، لیکن دا نور صورتونه ټول د ښځو پیسو ته ناسته کول دا د کمزوري او د چا خبر د اوس سړي کار وي، اصیل سړی داسې چرې هم نه کوي۔ قرآن حدیث چې وګورې، صحابه سلف مسلمانان وګورې، همیشه سړو ګټلې ده، په ښځو یې خوړلې ده۔ ښځې به د دې سړو خدمت کوي، ښځې به د دې سړو د کور خیال ساتي، ښځه به د دې خاوند د مال خیال ساتي، ښځه به د دې بچو خیال ساتي، ښځه به د دې تربیت خیال ساتي، ښځه به د خاوند ضروریات پوره کوي۔ دا د ښځو ذمه داری دي۔ د ښځو ذمه دارو کې چرته یې نه دي ویلې چې دی به مال ګټي او سړي به یې خوري۔ حافظات للغیب بما حفظ الله، دی به حفاظت کوي چې خاوندان نه د کور د ماشومانو د تربیت، دا د ښځو ذمه داری دي، دا د ښځو ذمه داری بالکل نه دي چې په هغې باندې د دنیاوي کسب وکړي شي، پیسې دې پرې وګټي دي۔ قرآن ویلي دی الرجال قوامون علی النساء، سړي په ښځو باندې حاکمان دي، نو هله دي چې سړي خرچه کوي که نه، وبما انفقوا من اموالهم، سړي د خپلو مالونو نه خرچ کوي، ښځې نه دي یادې کړی۔ فلهذا دا د مغرب طریقه ده، د یورپي خلکو کار ده چې هغې په ښځو باندې مزدورۍ کوي او ښځې سر باقاعده انډیوالي کوي، او کله چې د ښځې ګټې ته کېناستې، دا ښځه نه ده، بیا دا دوه خاوندان دي، خو یو له یاسې د ښځې نوم ورکړی دی۔